محترم مدینه مخکې چې مونږ کومه ویډیو کړې وه هغه مونږ په دې باندې کړې وه چې هغه مونږ په ختم نبوت باندې کړې وه او په هغې کې مونږ دا ویلو چې د میرزا غلام احمد قادیاني هم د نبوت دعوه کړې وه. دا څوک و، کوم ځای پیدا شوی دی، حالات زندگی څه دي، دا مختصر بیان کړی شي. نو انشاءالله دا ویډیو په میرزا غلام احمد قادیاني باندې کوو چې میرزا غلام احمد قادیاني څوک و. نو میرزا د خپل نوم غلام احمد، د پلار نوم دی غلام مرتضی. دا په قصبه قادیان کلی په انډیا کې تحصیل بټاله ضلع ګورداس پنجاب کې دا پیدا شوی. په سن 1839 یا په سن 1840 کې دا پیدا شوی. د بچپن حالات لیکلي دي چې د به مرغۍ نیول دا به ډېر زیات خوښ و، د هغې ښکار کول دا به ډېر زیات خوښ و. هر کله چې به د مرغۍ ونیوله یا د مرغۍ ښکار به وکړو نو بیا به ورسره چاکو چاړه نه وه، نو په یو تیره کاڼي باندې به یې سر کټ کړو. دغه رنګې دا دومره ساده و او دومره سقا په سقا به ګرځېدو. اووه ورځې به د یو کمیس چې کوم دی نو هغه اچولی و، وباسو به نه. او د په حالاتو کې دا هم لیکلي دي چې په بچپن کې به دا غلاګانې کولې. یو پیره هلکانو ماشومانو د چې کوم همزولي و هغوی ورته وي چې یاره لاړ شه کور نه ګوړه راوړه، ګوړه یا چینی راوړه. نو دی تللی دی کور ته او د سپینې چورۍ نه چې کوم دی دواړه جیبونه ډک کړي دي، چې دواړه جیبونه ډک کړي د ویږي د چینو نه مې جیبونه ډک کړه، بار به یې ملګرو له ورکړم. هر کله چې بار ته راوتی دی بس یو چوم چوري چې کوم ده سپینه هغې خولې ته اچولې ده. هر کله چې هغې خولې ته اچولې هغه ټوله مالګه وه. دا دومره ساده و. او هر کله چې دا ورکوټی دا د مور او پلار ډېر زیات نافرمانه و، دومره نافرمانه چې د به نه د مور خبره منله نه به د پلار خبره منله. دې وجې نه پلار به هم د ده نه اکثر خفه و، مور هم د ده نه خفه وه. دا د بچپن حالات دي. او دا رزیل دا چې بیا غټ شوی د نبوت دعوی کړې ده. تعلیم د ده چې کوم دی نو هغه دومره نه و. قرآن او فارسی او عربي دغه څیزونه چې کوم دي نو د مختلفو استادانو نه ویلي دي او بیا یې تعلیم د خپل والد د خپل پلار نه هم حاصل کړی دی. د هغې نه بعد دا بیا په 25-26 سال په عمر کې سیالکوټ ته راغلی دی او په سیالکوټ کې بیا د یو کمیشنر په کچهرۍ کې دا ملازم و. هغه کچهرۍ ته انګریزان هغه هم راتلل، د هغوی سره ملاقات وکړو، هغوی ته بیا رو بیا ملاقاتونه کول او هغوی ته بیا ځان رو ورنږدې کو تر دې پورې چې د هغوی کم پادریان و دی بیا د هغوی سره میلاوېدو. چې د هغوی سره میلاوېدو نو هغه پادریانو رو د ده ذهن چې کوم دی نو هغه دغې طرف ته واړو چې یاره ته به داسې کې. ده بیا مختلفې دعوې کړي دي. په 1880 کې ده بیا دا دعوه وکړه چې یاره زه ملهم من الله یم، ما ته د الله جل شانه د طرف نه الهام کېږي. او بیا په 1882 کې دا د مجدد کېدو دعوه وکړه چې یاره زه مجدد یم. او بیا په 1891 کې دا د مسیح موعود دعوه وکړه چې زه مسیح یم، مطلب زه عیسی علیه السلام یم. او بیا چې کوم دی نو په 1898 کې د مهدي دعوه وکړه چې زه امام مهدي یم. او بیا په 1901 کې د باقاعده د نبوت دعوه کړې ده چې زه نبی یم. او ډېر شي خلکو په د ایمان هم راوړی دی، الله دې غر کړي. د بیا په 26 مای 1908 کې د باندې ایزه راغلی و. د هغې ایزې د وجې چې کوم دی دی بیا په واشروم کې هغه د دنیا نه تللی دی لعنت الله. ترمو دې نه مونږ ځان خبر کو چې دا زمونږ د ایمان دشمن دی او د دوی دا خلک هم زمونږ د ایمان دشمنان دي.